حدیث مبارک کې چې کوم 72 علامات د قیامت ذکر شوي په تیر شوي درس کې مونږ پای کې د الله په توفیق سره لږ بیان کړو. په هغه علاماتو کې 11 نمبر علامت نبی علیہ السلام ارشاد فرمایو چې د ریخمو لباس به اچولی شي. د امت د سړو د باره د ریشمو خالص لباس چې دا شریعت حرام ګرځولی دی او د امت د زنانو د لپاره جایز دی. سړی به د ریشم لباس او سونه استعمالی ان شاء الله په جنت کې. نبی علیہ السلام 11 نمبر علامت ذکر کړه چې خلق به د ریخمو لباس اچي. 12 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې ظلم به معاشره کې عام شي. دنیا کې به هر طرف ته ظلم او بربریتی او ظلم رونو الله تعالی دې موږ د ظلم نه بچ کړي. دغه دعا کوو چې الله موږ مظالمان کا موږ مظلومان کا د زموږ د لاسه الله یو مخلوق ته ضرر نه رسي د موږ د لاسه پای باندې ظلم ونشي او داسې مرشي چې په موږ باندې یو ظالم ظلم وکړي او موږ داغه د ظلم شکار شو. حدیث مبارک کې راغلي الظلم ظلمات یوم القیامه. کم سړی چې ظالمي په ورځ د محشر په بده باندې تیار وي او د ظلم به د تیارو په شکل کې وي په ورځ د قیامت باندې. او نبی علیہ السلام فرمایلی چې ځان د مظلوم د خیرونه د بددعا نه بچ کړه. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. که چرتا په چا باندې ظلم وکړو او هغه د الله تعالی په دربار کې فریاد او شکایت وکړو تا ته بددعا وکړه نو سټم چې دا بددعا کوي نو دغه بددعا او د الله تعالی تر مابین یو حجاب هم نوي حائل. تمام پردي الله تعالی لري کی او الله تعالی په خپل عزت او په جلال باندې قسم خوري او دی مظلوم ته الله وی چې زه وستا امداد کوم ولو بعد حين اگر کس د حکمت او مصلحت د وجنا سموده او سوخ پسولي نوي. الله تعالی دې مونږ تاسو له ظلم نه بچ کړي. حدیث کې دعا راغلي ده اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم. یا الله پناني سم پتا سره د دې خبره نه چې زه په چا باندې ظلم وکم یا په ما باندې څوک ظلم وکي په ما باندې ظلم وکړي شي. نو 12 نمبر نبی علیہ السلام وی چې ظلم به عام شي. 13 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې طلاقونو کثرت پشي. علما فرمایي چې د طلاق چابي الله تعالی سړی ته ورکړي دا اختیار سړی څخه دی. مباح دی لیکن دا ابغض المباحات دی. او مباحاتو کې چې کوم مبغوض او ناحوه دی نو هغه طلاق دی. 14 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې ناګهانه مرګونه بسیوا شي. یعنی اچانک په आवाज وی چې پلان کې وفات شو تو بابا چې اوس ما سره ملاو شو اخو نس بیمار وو ټیک ټاک. امام طبرانی رحمه الله هم د حضرت انس رضی الله عنه روایت را نقل کړی دی او پای کې 3 علامات د قیامت ذکر کړی دي. د هغې نه یو دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایل چې ان یظهر موت الفجاء چې اچانک او ناګهانه مرګونه بسیوا شي. کدا علامه مونږ وګورو نو د دې ظهور شوه دی. مخکې به خلک بلا وخت بیمارانو په کټونو بپراتو او ډیر وخت پس په چته وفات شو. اوس اچانک او ناګهانه مرګونه شو. نو جوان یو سړی خصه حکمنی او د دنیا نه لړ شي او د ناګهانه او د اچانک مرګ نه نبی علیہ السلام بنا وخت دا اللهم اني اعوذ بك من موت الفجاء. اے الله پتا سره پنانی سم د ناګهانه او اچانک مرګ نه ځکه سړی د بګ اکثر د توبې توفیق ملاو نشي. په انسان باندې پردي حقونه وي داغي وصیتونه کی قرضونه وي به پردي اپاتې شي په ذمہ باندې. الله تعالی دې موږ تاسو د اچانک مرګون نه بچ کړي. 15 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې کوم سړی خیانتګر وي نو خلک پاغه ته امین وي. چې کوم سړی په امانت کې خیانت کوي نو هغه ته خلک امین وي. او 16 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې کوم سړی امانتدار وي ان هغه باندې به خلک تهمت لګي چې دا خیانتګر دی او دا خائن دی. 17 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې دروغجن سړی به خلک رښتونی ګڼي. معاشره کې چې څومره دروغجن وي دروغ په داسې شکل باندې پیش کوي چې خلک وایي چې دا رښتونه دي. او 18 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې بیا رښتونه چې دي نو دې به خلک دروغجن ګڼي.
چې څومره خسړې وي او رښتیا وي نو خلک په هغه سره دروغجن نسبت کوي 19 نمبر نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې تهمت په معاشره کې عام شي خلک به د خبرې تحقیق نه کوي او په خلکو باندې به تهمتونه لګوي ټول دا ډیر بد عادت دی او دا پیدا کیږي په انسان کې هغه وخت چې کله انسان د خپل غیبونو نه ځان وړونکی او په خپل عیبونو باندې نظر نه کوي او د خلکو عیبونه دا تلاش کوي نو دا تهمت درازي هغه ټیم په معاشره کې عام شي حدیث کې راغلی چې خکتون کې خلک هغه دي چې په خپل عیبونو باندې نظر کوي او د بل د عیبونو نه ځان وړونکی ځکه هر انسان کې دومره کمی دي دومره کوتاهی دي هر انسان ګناهګار دی یو سړی خپل ځان ته نظر کوي په خپل نفس باندې نظر کوي خپل ګریوان کې لږ سوچو کی نو د بل عیبونو شمارول ته بیا اوسګار نشي نو دا صفت په ځان کې پیدا کول پکار دي نو چې کله په چا کې څه عیب ویني څه ګناه کارو ویني نو په حکمت او مصلحت سره د خلکو نه یو ډډې ته یو غاړې ته پوهه او معاشره کې داغه د شرمولو کوشش مکوه من ستر مسلما فی الدنیا ستره الله فی الدنیا والآخرة نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې په یو مسلمان رور باندې په دنیا کې پرده واچي الله تعالی په دغه کس باندې په دنیا او په آخرت کې پرده واچي بل روایت کې راغلی چې چا یو مسلمان نور کې یو عیب لید او بیا هغه پټ کو د خلکو مخه ته ظاهر نکو او معاشره کې داغه د شرمولو د بدنامولو کوشش نه کوي دلته الله تعالی داسې اجر او ثواب ورکي گویا د یو ژوندۍ خخشوي جنۍ د زمکه نه بهر راو بس لا غیر ژوندۍ کړه نبی علیہ السلام مشکات شریف کې دغه روایت موجود ده من رأى عورة فسترها كان كمن احيا موجوده دغه شانت ثواب الله تعالی دل ورکړي 20 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې د بارانونو باوجود به ګرمي وي یعنی باران چې د الله تعالی رحمت ته او د دینه مطلوب او مقصود دغه وي چې دا فصلونه ور سره برابر شي او ګرمي ختم شي او بیماری ور سره ختم شي نو باران بګيږي د ګرمۍ موسم بوي لیکن هغه سره به ګرمي نه ختميږي نبی رسول الله دام د قیامت په علاماتو کې ذکر کوم 21 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې خلق با د اولاد غختلو په ځای باندې د اولاد نکر کا مخصوصي ده یعنی څنګه چې خلک وي مونږ ته سوال وکړي چې الله اولاد او بچی راکړي نو داسې د نافرمانی زمانه براشي چې خلک به بیا اولاد نه غواړي کراهیت دعوت نه مخصوصي 22 نمبر نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې کم کمینه خلک په معاشره کې بدمعاش ټایپ والا خلک دای په عیش او عشرت سره ژوندۍ تیري او 23 نمبر نبی علیہ السلام فرمایي چې کم شریفان خلک دي په معاشره کې نو دای به دومره تنگ راشي چې بالکل د دنیا نه به تعلق کټ شي چته بدای ته بیا عزت نه ملاوي چې څومره شریف سړی په معاشره کې نو خلک په دغه قدر او عزت نه کوي او چې څومره کمینه وي نه به د عیش او د عشرت ژوند تیري 24 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې د قوم امیران او وزیران په دروغ کې مبتلا شي یعنی د حکومت کوم سربراه خلک چي وي اعوان او انصار او وزرا خلک چي وي دای به د دروغ عادي وګرځي او سحر او ماخام په دروغ کې مبتلا وي 25 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې کوم امانتدار سړی وي نو هغه کې بم دا بد صفت پیدا شي چې هغه هم خیانتګر شي هم د خلکو په امانتونو کې خیانت شروع شي 26 نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې د قوم خلق په سرداران او وزرا با ظلم پیشه خلق وګرځي د دې پښلونو کې به د رعایت لپاره د عوامو د لپاره رحم او ترس پاتې نشي دا به ظالمانو ګرځي